بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللهم صل على سيدنا محمد. د دې زه بوله چې دا د باب اول خبرې اترې وي. د دې نه باب ثاني چې دا شروع کیږي. نو باب ثاني کې دا د مضاعف په اړه کې مضاعف. نو مضاعف څه ته وایي؟ دا اول قربت بیان کنه چې مصنف رحمت الله علیه دا صحیح نه ورستو مضاعف چې دا بیان عام کتابونو کې دی صحیح بیان شي دا غینه ورستو چې دا محفوظ بیان دي یا بعضو کې دي چې صحیح بیان شي دا غینه مثال الوف ناقص دا بیان دي معطل بیان دي. نو یو ځا خبره ده چې بس یې بس ډاری کې مضاعف ولې بیان کوم محموز او حرف علت معطل دی ولې بیان نه دا چې لکه دا دغه چې کنه مضاعف دا د صحیح ته نږدې شاته دي لکه څنګه چې په صحیح کې حرف علت نوي ها لکه څنګه چې په صحیح کې حرف علت نوي دغه شانته د بوټس پکو ها څنګه چې په صحیح کې حرف علت نوي دغه شانته په مضاعف کې حرف علت دي واضح څنګه چې په صحیح کې حرف علت نوي دغه شانته په مضاعف کې نو اوس بل اعتراض پیدا لږه په محمود کوم حرف علت نوي او محمود کې هم حرف علت نوي نو په دې محمود نه لري دا مضاعف مخکې کړه ده دا وی جواب ده چې محمود سره کنه پای کې زیات تر قوانین دي چې پای کې اب حرف علت سره بدليږي زیات قوانین په کې دي چې د با حرف علت سره بدليږي لکه سئل والا قانون شو یا يسأل والا قانون شو حمزه تکوزی کنه او مضاعف کې صرف یو صورت د سره چې پای کې صرف دا دو متجانسین نشي او غیو جننه دا په دغه سره بدليږي په حرف سره بدليږي نو په معموز کې اکثر صورتونه د سدي چې په حرف علت سره بدليږي او په مضاعف کې یو صورت د سدي چې په حرف علت سره بدليږي لہذا ځکه دا د دې سې سره ډېر زیات د دیواله ده نو ځکه دا مضاعف بیان واښو به مضاعف څه ته ویلېږي مضاعف په لغت کې په معنی دوچن کېدو سره راځي دوچن کېدو سره او په اصطلاح کې مضاعف ته وایي چې د فاعل لام کلمې مقابله کې دوه ورته وجه راشي د فاعل لام کلمې مقابله کې دوه ورته وجه راشي لکه ماده ده مدد بل مضاعف دو قسمونه دي یده لګي مضاعف ثلاثي یده لګي مضاعف رباعي مضاعف ثلاثي او مضاعف رباعي جی السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله دې پوسټ دي ته لګي چې دغه د ثلاثي کلمه او بای کې ټول دې استناغلي واښو او مضاعف رباعي چې رباعي دی وګوره چې رباعي کلمه وي او بای کې ټول دې استناغلي دا آسان تعریف دی او یو تعریف ده چې مضاعف ثلاثي دي ته لګيږي چې پای کې د عین او د لام کلمې مقابله په حروف دي چې ستنه د عین او د لام کلمې مقابله دي لکه دا ماده نه یم دروشو د فاء او د لام کلمې مقابله دي هم کله په حروف دي چې ستنه لکه قلق او کله کله د شوی چې دا د فاء او د عین کلمې مقابله کې په حروف دي چې ستنه لکه ددن ودا چې کنه بدی کې بیا قوانین چې دانه چې دي لکه کم د مضاعف چې کم قوانین دي نو بدی د دنون او بدی خلقون بدی کې نه چلیږي او قوانین چې کله چلیږي نه به حالت چلیږي چې کله د عین او د لام کلمې مقابله کې په ثلاثي کلمه کې په حروف د استراغلي خوشو دی باندې دا کوم چې د مضاعف کې درې کارونه کیږي یو ادغام ده او یو ابدال ده او یو جننه دا ادغام ابدال او یو بل سره ادغام ده ابدال ده او یو حذف ده حذف ادغام ابدال حذف ده نو دا درې کارونه دي کوم دي کنه ادغام ابدال حذف دا حالت کیږي چې کله د عین یا د لام عین او د لام په مقابله کې حروف علت راځي دا دوه د دې سره راځي پوه بل نه چې کله د څه هم په مضاعف کلمه کې چې پای کې د فاء عین لام درېون کلمې مقابله کې یو حرف راغلی لکه قققل قققل دا په اسم وګورئ چې راځي او په اسم کې راځي په فعل کې نه راځي او بیا په دې کوم قوانین چې نه چلیږي نو د مضاعف چې کوم قوانین دي درې خبرې دي ادغام ابدال حذف دا به حل کېږي چې کله د عین یا د لام کلمې مقابله کې د عین او د لام کلمې مقابله کې فعل راغلی واضح کچا باز صورتونه دي چې الله د عین کلمې مقابله کې په ورته راغلی
د عین کلمه مقابله دا صرف ها نو دا یا فا کلمه عین کلمه مقابله کې دوه ورته استعمال کله کله به کې شي چې صرف د لام کلمه مقابله کې دوه ورته استعمال لکه احمر احمر وایي نو هغه بیا دا کوم قوانین چې موږ وایو د مضاعف دا به کې نشي ټول وو چې وایي مې معنی دا افا نه دا چې نه لکه د افا د عین او د لام کلمه مقابله کې نه راغلي یا صرف د عین کلمه مقابله کې راغلي یا صرف د لام کلمه مقابله کې راغلي یا د شي چې زائد من د عین کلمه مقابله کې یا لام کلمه مقابله کې هغه د مضاعف نه وایي هغه د مضاعف نه وایي واښوي مضاعف څه ته وایي چې په ثلاثي کلمه کې نو د عین یا د لام کلمه مقابله کې بعد ورور دې استعمال اول ګور صرفه نو په دې ورور دې چې راغلي صرفه یو را او بل را ها یا احمر او احمر وایي به معنی ها نو دته مضاعف نه وي مضاعف څه دی چې عین یا د عین او د لام کلمه مقابله کې ورور دې راغلي عین او د لام واښو دې معنی ها او کلفا او د عین کلمه په مقابله کې یا د فا او د لام کلمه مقابله کې مضاعف کو دی او د مضاعف کم قواعد چي دي ادغام ابدال حذف ولا او بین شي واښو به معنی چې مضاعف ثلاثي چې دا ډېر استعمالي نو مصنف د دې قاعده ذکر کړی دي او د مضاعف رباعي په دې باندې تفسیر په مضاعف رباعي کې دونه دغه نه دي دې پر پوښښ ورې یو موږ دا وې چې په صحیح په ډایرکټ مضاعف ولې کړو ها موږ وایي چې په صحیح چې څنګه صحیح چې بعد حرف علت خالی وي دغه شی مضاف هم د حرف علت نه خالی دویمه خبره دا شو چې مضاف د حرف علت نه خالی وي نو محموز کوم د حرف علت نه خالی نو بیا دا ولې ذکر کوي نه چې محموز د حرف علت نه خالی وي او محموز کې ډیر صورتونه د سړي چې په حرف علت سره بنديږي او مضاف کې یو صورت د چې په حرف علت سره بنديږي واښه بیا موږ دا وایي چې دا مضاف څه دی مضاف ته وایي چې هغه کې دا یو لغت کې معنی ده د چرپل شوی او په اصطلاح کې مضاف دي ته وایي چې هغه کې دفع عین لام کلمه مقابله کې دوه حروف دی چې څنګه راغلي وي ها بیا مضاف په دوه قسمه مضاف ثلاثي مضاف رباعي مضاف ثلاثي دي ته وایي چې په دې کې دا ثلاثي کلمې دوه حروف کې چې څنګه راغلي او مضاف رباعي څه ته وایي چې په دې کې رباعي کلمې او دوه حروف کې چې څنګه راغلي بیا د مضاف درې قسمه قواعد په مضاف کې چلیږي یو ادغام ده یو ابدال ده یو حذف ده ویم تفصیل کوم چې ادغام څه کله وکړو ابدال وکړه کوم حذف وکړه کوم دا وسوي ده او بیا موږ دا ویل چې په مضاف قاعده د درې خبره لکه ادغام ابدال حذف دا به حل چلیږي چې کله د عین او د لام کلمې مقابله کې دوه حروف دی چې اندر راغلي کچته د فاء او د لام مقابله کې یا فاء او د عین مقابله کې بیا به دا قاعده نه چلیږي اوس کله چې د سوا چې صرف د عین کلمې مقابله کې دوه حروف دی چې راغلي یا صرف د لام کلمې مقابله کې دوه حروف دی چې راغلي یا د څه کوټه کې چاهي کې نه فا کلمه او نه عین کلمه نه لام کلمه هغه او دلیل علاوه بل یو حرف مطلب زائد حرف او هغه کې دوه د سره نه د بیا مضاف نه وي واښوي خالي بیا دا نه چې مضاعف ته اصم ویل کېږي اصم چې کنه دا کونټه اصم کونټه وي نو لکه د اصم څخه مضاعف ته لکه څنګه چې کون سره چې لکه په شدت سره خبره دي په زور باندې وته کوي ورو غنوري نو دغه شان دي د مضاف چې دا په سختۍ سره ویل کېږي لکه څنګه چې کون سره د چې دا په سختۍ سره اوس کې دغه شان د مضاف چې دا په سختۍ سره ویل کېږي لکه مد يمد دا په سختۍ سره ویل کېږي او صحیح ورته ویل کېږي واښوي خالي بیا مضاف چې کنه دا د درې بابونو راځي مضاف ته څو بابونه راځي د دریو بابونه راځي یو دا نصرین څورونه راځي او دا نصرین څورونه او دا دغه دا ضربین لګونه او دا سميع اسمونه د دې دریو بابونه مضاف راځي واښو دا دې نه راوځي کوم بابونه دي د فتحنا او د حسبنا خو سره نه راځي د فتح باب نه او د حسب باب نه د سره راځي او دا کرمه باب نه صرف دوټه کې ځای راځي دوټه کې یو لب یلکو دا کتاب کې روان دي او یو حب يحب حبيبه د دې نه علاوه نور ټکی جنن دانه راځي مضاعف د سو بابونه راځي صرف د دریو بابونه راځي د نصرنا او د ضربنا او د سميعنا د فتح او حسبنا د سره نه راځي
فتاوا چې منا د سره راځي او دا زګه حسب بقول لك ډېر معدوم دي او فتاوا لپاره شرط دی چې د عین یا دلام کلمو کو وګورئ افراغ لري او کرومه نصیب د غضبا راځي یو لبه یو ګله یا حب يحب واښو لمنه ها وزه دول ټکی دي یو ته بلګي مثلین او یو بلګي متجانسین متقاربین مثلین او متجانسین یو شی مثلین او متجانسین سره مثلین چې دوه روپ یو مثل راغلي لکه با تا د څنګه او متجانسین چې دوه د یو جنس راغلي او متقاربین دي چې دوه قریب المخرج تدوین صحیح دوه قریب المخرج صحیح قریب المخرج نو کله چې وی کنه چې دوا متجانسین نشي یا دوا متقاربین نشي او بلې کې اولنې ساکن او دوه متحرک دي اولنې ساکن او دوه سوي متحرک دي نو بلې کې ادغام کول دا واجب دي او متجانسین او ادغام کول واجب دي او متقاربین هم واجب دي متقاربین کې بدای چې د دویم اربع اول کې بدلای یا اول په بدلای سره بدلای واښوي لکه وقالت طائفه لنا وقالت طائفه موږ په کې وقالت دا غلط دی وقالت ولا اولنه په دیم سره بدل یا لکه قرآن کې اخرج شطأه نو د جیم او د شین یو مخرج دی دا متقاربین دي اخرج شطأه اخرج دا جیم چې نه دا د شین سره د شین وشین کې باندې دوه مثالونه ذکر کړل اولنې مثال اتفاق لري او دا دویم مثال چې انداسته دی امام باندې دا کې ادغام دی نور موږ اخرج شطأه موږ کې ادغام نه هغه چې دا اولنې په ساکن دی اخرج جیم دا ساکن ولا جیم بیا په شین سره ولا شین په شین کې ادغام دی واښل ا د دې وجه دا لګنه چې دا لکه مطلب لکه یو قدم تا واغسته دسته واغسته کنه یو مکه بیا بل چاته واغسته بیا یو مکه بل چاته نو یو شاته واغسته بیا مکه واغسته دا جنډا لګران نو دا شاته کته ادغامونه کې کنه ادغامونه کې او یو ټکی وې وقالت او بیا په قواوې نو بیا ویل ګران دي نو دا مقرر ټکی ویم پیر ویل دي نو بدی کې ثقل پیدا کیږي سبب ویل کیږي ثقل پیدا کیږي د دې وجنه د ثقل لختمولو لپاره درې طریقې یو ادغام یو ابدال یو حذف ادغام ابدال او بل حذف ادغام دې ویل کیږي یو حرف په بل حرف کې نه وستل یو حرف په بل حرف کې نه وستل ابدال دې ویل کیږي چې په متجانسین نشي په متجانسین کې یو په حرف له سره بدلول او حذف دې ویل کیږي چې متجانسین نشي په دې یو متجانس حذف کول لکه مسیستو له نو بلې کې رايو حذف شوی له مست ویل کیږي مست او ابدال لکه دس سره په قرآن مجید کې دویم دې نه باندې سره بچو دس سات جوړ شوی دس واښو نه معنی نو په مکرر حرف کې مکرر اب دوباره ویل دا ثقل پیدا کوي لکه ما دا نو یو بیا د بیا د مخ ته بیا دوباره راځي ندی کې لګول ثقل له او د شو مد دا مصیبه واښو دا څه ګورئ الباب الثاني في المضاعف دیم باب چنن دا د مضاعف مبارک دی تاسو راول له شو دې دا بشپک بابونه دي صحیح او بیا مضاعف او بیا محمود او بیا مثال او وقو دا بابونه دي او دا بری حاشیه کې لیکل دي چیرې دای بری ارفلت باندې ولې مخ کړه موږ چې دا سی په شان دي او بیا په محمود باندې ولې مخ کړه دلاندې ذکر کړی بیا دا ويقال له اصم او دې مضاعفته اصم هم ویلږي څو کتابونه نشته دا زو اسماعیل ته نشته نه کېنه کنه دا دې خوشوي اسماعیل دې پټ کړه ته اسماعیل سره ويقال له اصم او دې د اصم ویلږي اصم کون ته وای ان لکه څنګه چې کون سړی د جنینه دا په شدت سره خبره کیږي په زور سره خبره کیږي نو دغه شان دې ته هم جنینه اصم وي ولا يقال له صحيح او دې ته صحیح نه وای صحیح دې وای بھائی کې حرف علت نه کنه صحیح څه ته وای نو مضاعف ته صحیح وای کنه په مضاعف کې هم حرف علت نه او مضاعف کې صحیح نو مضاعف ته صحیح نه ویل کیږي ولی ځکه چې په بعض صورتونو کې
دا مضاعف چې په حرف علت سره بدلیږي مضاعف سره بدلیږي ولا يقال له صحيح او دي مضاعف ته صحیح نه وای ولی لصيروره احد طرفيه احد حرفيه حرف علت ځکه چې په بعض صورتونو کې یو حرف د دینه په حرف علت سره بدلیږي لکه تقضى البازي تقضى البازي بعد تقزز البازي توبه ځکه تقزز نتبور دی چې سره لا دویم موږ ادغام نشو کولای ابدال نشو کولای دا حذف نشو کولای چې ابدال وکړو د دویم ازوات له دغه حمزه سره حرف له سره بدل شي تقزل باندې درو شوی لکه پوه شوي دوی دې دا صحیح نه ویلېږي صحیح کو دې ته چې حرف له پکې نه مضاف ته صحیح وایي چې حرف له پکې نشته نه بدی کې بعض صورتونو کې دا حرف له سره بدلېږي وهو يجيء من ثلاثه ابواب او دراجه درې بابونه نو سر يسر لك نصر ينصرنا نصر ينصرنا راځي او فر يفر فرار يفرر ضرب يضرب او عز يعز عزيز يعزز عزيز يعزز نو دا د سمعنا د نصرنا او ضربنا راځي واښوي او د دې دوه نه نه راځي د سره د فتحنا او حسبنا ولا يجيء من فعل يفعل الا قليلا او ذكر ما يكرمون ان راضي مگر لك شد لك حب يحب باسو حبب يحبب فهو حبيب ولبب يلبب فهو لبيب دا دې نه قاعده شروع فاذا اجتمع في حرفان من جنس واحد متقاربين في المخرج کچتا بغرو دیو جنس رااله یا ځوان ته دا متقارب مطلب چې په مخرج کې ځوان مخرجونه دی بل نږدې يدغم الاول في الثاني اولنه په دویم کې مدغم کولېږي ولثقل المكرر وجه سره چې دا مکرر ټکی دی نه نو بدی کې ثقل وي مکرر ټکی کې سوي ثقل وي دا مکرر ټکی ست د ریجو سره لګي خان د لاولي سره دغه چې بدی راي کوم مکرر نه دی له مد مدو لګي مدد مد بازل کې مدد يعني وانا اخرج شطأه اخرج شطأه دا وی بیا پوه شو به معنی ها نو کوم مثال ذکر کړل ولنه چې د اتفاقی دی او دویم چې د اختلافي دی باز کې باز پکې نه کوي وقالت طائفه او دا دویم مثال چې تا او تو پکې قریب المخرج کې راغلي الګا